تسبیح مونږ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر مبارک ته وویل ستا دپاره زه یو 10 کارونه وکړم یا ستا دپاره زه داسې یو عمل درته وښیم ستا سره ګناهونه معاف شي. 10 ګناهونه ورسره معاف کېږي، مخکې وروستي ټول ګناهونه معاف کېږي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله عنه ته ډېر تاکید سره دا صلات تسبیح مونځ تحفه پیش کړې دپاره د بخشش. فرمایي ورته که ته په ټول روزانه کولی شي نو بهتر ده. که روزانه نشي کولی په هفته کې یو ځل کوه، که هفته کې نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه، که میاشت کې نشي کولی ټول عمر کې یو ځل کوه. زما یتمندو د دې ډېر زیات احادیثو کې ډېر زیات فضایل راغلي، ډېر زیات برکات راغلي او ډېر زیات ثوابونه په دې کې راغلي دي. دغه رنګې دا چې کم کس کوي الله جل شانه دغه انسان 10 ګناهونه معاف کړي. هغه ګناهونه مخکې وروستي آینده ګناهونه کوم د نه پټ وي کوم ښکاره وي څومره ګناهونه د کړي ټول ګناهونه ورته الله تعالی معاف کوي. انشاءالله یو څو فضایل بیانوم. فضایل نه پس ته بیا د مونځ طریقه ښیم چې مونځ په کومې طریقې سره کیږي او دا کله کیږي کله نه کیږي. نو د صلات تسبیح مونځ هر ټایم کولی شي سړی، هر روزانه یې کولی شي، هر جمعه یې کولی شي. خصوصا رمضان مبارک کې هر یو نیکي یو نفل په فرضو بدلېږي او فرض په 80 درجو بدلېږي. نو په کار مونږ تاسو سره داسې مونږ څوک دې کې هره شپه مونږ څوک د صلات تسبیح مونځ وکړو الله تعالی پرې ډېر اجر راکوي. نو په دې سره د انسان 10 ګناهونه معاف کېږي، مخکې وروستو دغه ټول ګناهونه معاف کېږي. یو حدیث کې راځي که د یو انسان د سمندر د زګ نه زیات ګناهونه کړي الله تعالی به معاف کوي. بل حدیث کې راځي که یو انسان د ټولو زندګۍ څومره دغه ګناهونه کړي هغې زیات ګناه به الله تعالی ورته معاف کوي. یو بل حدیث کې راځي په ټوله دنیا کې څومره انسانان دي که دې نه هم زیات ګناهونه کړي الله تعالی به ورته معاف کوي. بل حدیث کې راځي که څومره د ریت څومره شګې دي که دې برابر د یو دانې په مقدار څومره ګناهونه ده کړي الله تعالی به د ګناهونه معاف کوي. نو دغه رنګې ډېر فضایل راغلي دي. سړي له پکار دی څومره فضایل بیان چې کم دي خو دا بعضې احادیثو کې راغلي تاسو ته هغه ما مختصر غونته هغه بیان کړل. نو مونږ تاسو ته پکار چې مونږ څوک مونږ زیات نه زیات دا دغه وکړو صلات تسبیح مونځ وکړو مونږ ته په الله تعالی اجر راکړي. بل دی کې 3 کلمې هغه ذکر دی هغه 300 بار ویل کېږي او دغه رنګې 3 کلمه څوک چې یو پیره وي الله تعالی ورته په جنت کې دغه ونه لګي دومره غټه ونه لګي چې هغه ډېر بې انتها غټه ونه وي. په یو سبحان الله باندې دومره غټه ونه لګي چې د عربي اصل کاله منډه وهي هغه ونه سورې به ختم نه کي. نو دغه رنګې څوک سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایي د 3 کلمې ذکر کوي. نو دې هم ډېر زیات تاکید او ډېر فضایل راغلي دي. یو هر یو لفظ سره درته یو صدقې ثواب ملاویږي. دغه رنګې نور فضایل ډېر دي. الله تعالی دې مونږ تاسو ته د صلات تسبیح مونځ کولو توفیق را نصیب کړي. بار بار فضایل ډېر دي خو بهرحال نو مونځ طریقې ته ورشو مونځ طریقه به وښایو چې مونځ طریقه څه طریقه ده صلات تسبیح مونځ. نو صلات تسبیح مونځ عام نیت سړی چې څنګه مونځ دپاره نیت تړي خو دې کې صرف صلات تسبیح مونځ 4 رکعاته نفل مونځ کېږي. دغه نیت په وتړي او چې کله نیت وتړي الله اکبر دې ویلو نو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ورته ویلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هغې نه به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به وایي 15 پیره. دا چې 15 بار ویلو بیا به الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ولدوالین او صورت په صورت نه بس بیا 10 پیره به وایي. مطلب دا چې په هر رکعت کې 75 پیری پوره کول دي، 15 کرته پوره کول دي. 10 کرته بیا په صورت نه پس وایي چې بیا رکوع ته لاړ شي. رکوع کې به سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم هغې نه پس 10 پیره په رکوع کې وایي. چې رکوع نه ودرېږي کومه کې 10 پیره په کومه کې وایي. کومې نه چې بیا لاندې لاړ شي بیا سجدې ته 10 بار به سجده کې وایي. سجدې نه چې بیا پاسې بیا به دغه کې جلسه کې 10 ځل وایي او سجدې نه چې جلسې نه بیا رکوع سجدې ته لاړ سجده کې بیا 10 ځل وایي. نو 75 پیره پوره کېږي. ګورې ورته ثنا نه پس 15 پیره ویلي، بیا سورت فاتحه سورت نه پس ویلي 25 پیره شو، بیا 10 بار رکوع کې ویلي، 35 بار شو، 10 بار کومه کې ویلي، 45 بار شو، 10 بار سجده کې ویلي، 55 بار شو، 10 بار بیا دغه کې ویلي شي جلسه کې ویلي شي، 65 بار شو او 10 بار بیا بل سجده کې ویل کېږي. نو په یو رکعت کې 75 پیرې ویل کېږي. 4 رکعاتو کې دا 300 بار ویل کېږي. نو زمونږ تاسو ته پکار الله تعالی به ټول ګناهونه معاف کړي. مخکې وروستي زاړه نوې څومره ګناه په پټه شي په ښکاره شي څومره ګناهونه دي به ټول معاف کېږي. یو عالم لیکلی دي چې کم کس دا مونځ نه کوي او دا مونځ ونه کړو مطلب دا استخاري دا صلات تسبیح مونځ یې ونه کړلو نو دا څه د په دین کې څه بیخي جستجو نشته، د دین کې بیخي طلب نشته دین د سره، دا دین نه بیخي غافل دی، په دین کې بیخي سست دی. نو موږ تاسو له پکار چې موږ دا څوک ډېر ډېر وایو او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړي خپل ترته د بخشش لپاره ورکړي دا وایي چې بخشش پیوشي او توفه ورته پیش کړي دا. نو دا موږ تاسو هم پکار چې موږ ډېر ډېر وکړو څه پته لګي الله تعالی موږ په دې باندې ګناهونه معاف کړي او الله تعالی موږ په دې باندې وبخي. الله تعالی دې موږ تاسو نه د شي الله تعالی موږ څخه رضا را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.